جهنم دا هیبت ویني نو مجرم سړی به وي بچی مې واله الله ته به وي خو ما دا عذاب د جهنم نه وساته فدیه کې دا واخله یا زما په ځای دا بچی ورکا دا بچی واخله دا جهنم ته بوځه خو ما دا عذاب د جهنم نه وساته دومره هیبت وي او دا بنی هده مخکې که زامن سی دا انسان ته ډېر خواږه وي او د قیامت هیبت به دومره زیاتی چې انسان به د خیالو نه ساتي ځکه تلوار چې انسان باندې نو بس بیا په دیني وصاحبتی او په ښځې خپلې سره ښځې ورپسې دویم نمبر ذکر که ولې ښځه په فدیه کې ورکول دا خلک شرم ګڼي یو سړی وایي زما دا ښځه جیل ته بوځه خو ما مه بوځم دا شرم ګڼي پښتانه هم شرم ګڼي دا شرم ګڼي او د قیامت هیبت به دومره زیاتی چې انسان به په دې نوي وایي دا ښځه مې واخله دا بچی مې واخله دا رونه والا دا قبیله والا څه مال دولت ته دا واله خو ما عذاب د جهنم نه وساته دې که دا ټول څیزونه الله ته فدیه کې ورکي الله به یې نه قبلوي ځکه الله ته ایمان هغه څه دی هغه د ټولو څیزونو نه غوره دی او د درېمې پارې اخر مخکې اخیری آیات کې راځي چې دا کافر قیامت کې الله ته دا ټول ازمکه د سرو زرو اول خدا سے څوک کولی نشي د دنیا د ازمکه څومره د سرو زرو یې ډکه کړي الله ته وایي دا واخله او ما پې د ایمان ما پې د جهنم نه خلاص که الله وایي نه خلاصېدل نشته دی خلاصېدل نشته دی په دې باندې نو تا د خپل ایمان قیمت معلوم کو پوه نه شي په دې باندې ستا د ایمان قیمت څه دی که دا ټول ځمکه د سرو زرو یو سړی تاله درکوي صرف ځمکه نه ډکه د سرو زرو هم به ایمان نه ورکوي ته به پوه شو که نه نن سبا خو 2 روپو لپاره خلک ایمان پرېږدي د زکات په بینک کې ته زکات کټ کېږي نو دلته کې ځان ته ولیکي نو مسلم یا کرسچن یا بل څه عیسائی ځان ته ولیکي چې ما نه زکات نه کټ کوي د 2 روپو لپاره ایمان او اسلام باندې بیا شرمېږي پوه شوې نو دا ستا ایمان څومره زورور دی قیامت کې به کافر وایي چې دا ټوله ځمکه د سرو زرو دا د لډکوم الله داسې خو اول کولی نشي دا خو یو مثال الله ته وایي دا رانه سکه قبول کو ما عذاب د جهنم نه وساته نه 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 ستا ایمان ما د نه مطلوب دا مې د نه مطلوب نه دلته کې به دی دا 5 څیزونه الله ته فدیه کې ورکوي بچي ښځه رور قبیله او ټوله ځمکه چې څومره جایداد هر څه دي ثم ینجیه یعنی ثم ینجیه بیا د ته نجات ورکړی شي کالله هېڅ چرې داسې نه ده انا لظوا یقینا دا جهنم ګرمه لمبه ده لظوا د جهنم نوم دی کله حرف ردع دی کله هرګز داسې نه ده دا دی چې څه وایي داسې نه ده چې دی وایي زه به عذاب د جهنم نه په ښځه او بچو باندې او په رونو باندې او قبیله باندې ځان خلاص کړم مال دولت باندې ځکه دنیا کې خو د ذهن دا و چې ګیر به شو جیل ته به لاړ یا بل څه ته نو پیسه به یې لګوله زور به یې چل هلته زور نه چلیږي هلته زور نه چلیږي ثم ینجي کله داسې نه ده دا دی چې څنګه ګمان کوي انا لظوا یقینا دا جهنم ګرمه لمبه ده لظوا دا د جهنم نوم دی او دا د جهنم یو طبقه ده ما تاسو ته مخکې ویلو دا 14مه پاره کې راځي د جهنم 9 دروازې دي لها 7 ابواب 9 طبقې دي په هغې کې جهنم اول نمبر طبقه د جهنم چې ده هغې نوم دی جهنم دویم هغه لظوا دی لکه دلته ذکر شو دریم حطامه دی سوره همزه کې به راشي وما ادراک ما الحطامه سلورم سعیر دی سعیر قرآن کریم ځای په ځای باندې ذکر کړی پنځم سقر دی سوره مدثر کې شته که نه وما ادراک ما سقر او سقر هغه یخ جهنم دی او شپږم دا جحیم دی جحیم اوم دا حاویه ده وما ادراک ما هي صحیح شو نار حامیه حاویه دام د جهنم اومه طبقه ده او یو خبره مې درته بله کړې وه چې د جنت 8 دروازې دي او د جهنم 9 دي د هغې څه وجه ده
هغه کې یو د جنت هغه چې د نسل هغه اخلاص هغه پکې زیات شوی دی. اصل کې خبره داسې زده کا چې جنت ته یا جهنم ته انسان زینو د او اندامونو باندې عمل کوي نو د دې وجه نه یا غلط استعمال کی جهنم ته لاړ شي چې صحیح استعمال کی نو جنت ته ځي. او اندامونه دي هغه سدي سترګې دي جبه ده لاسونه دي خپې دي خېټه ده زړه دی او عقل دی. دا اوه څیزونه که تا صحیح استعمال کو نو چرته به ځې جنت ته به ځې او که دا اوه څیزونه دی غلط استعمال کو نو د جهنم اوه دروازې دي. صحیح ده که نه؟ اوس د جنت یو دروازه ولې سیوا ده نو په نیک عمل کې یو شی زیات شوی دی هغه اخلاص دی. څه دی؟ اخلاص دی. او بد عمل کې خو نیت ته حاجت نشته دی. نه هغلته کې اوه دروازې دلته کې بیا په دې اوه دروازو کې دا اوه طبقې چې د جهنم دي هغې کې امام ضحاک لیکلی دي چې اوله طبقه کې به د جهنم چې نه هغه ګناهګاران مسلمانان کوم مسلمانانو ګناه چې زیاتی او نیکی یې کمی نو دغه څه وخت دپاره به جهنم ته دا به د جهنم په اوله طبقه کې. په دویمه طبقه چې لظوا ورته وایي هغې کې به هغې کې به نسوارا وي عیسیان، درېمه کې یهودیان او څلورمه کې صابئین او پنځمه کې مجوسیان او شپږمه کې شرک مشرکان و اهل شرک او اومه کې به منافقانی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تفسیر سراج المنیر لیکلی. دلته وی کله هرگز داسې نه ده ان لظوا یقینا دا جهنم چې د لظوا ګرم لمبه ده نزاعتن راویستن کې ده رایستن کې ده للشوا سرمنې لران. الله سرمن د انسان بس وځي د دې معنی هغه علماو ګڼې کړي دي نزاعتن للشوا. للشوا څه معنی ده؟ یو معنی دا ده چې شوا مراد دا دی چې سرمن بس وځي. ابن عباس صاحب دا معنی کوي. دویم معنی ابو صالح رحمه الله کړی دا غوي اطراف الیدین والرجلین. دا خپې د خپو د اطراف چې دا بس وځي د لاسونو د اطراف چې دا بس وځي. همدغه درېیمه معنی بیا ابو صالح صاحب کړی دا غوي لحم الساقین. د دې پاندو دا غوښو ته سوی شوا وي دا بس وځي. څلورمه معنی چې د مخ دا سرمن بس وځي للشوا. ګوره د دنیا دا اور چې دی که نه دا داسې دی چې دا د انسان په زړه نه ورخیږي. چې انسان باندې اور ولګي که نه نو دا د انسان زړه ته نه رسي. ولې چې د انسان زړه ته رسي دی به مړ شوي د هغې نه مخکې دی مړ شوي. او دا جهنم اور چې دی په زړه په مخ په دې ټولو باندې به ورځي. نو دا شوا نه مراد څه د مخ سرمن به ولسیږي. حسن بصري رحمه الله فرمایي او حسن بصري رحمه الله فرمایي دا ټول وجود به وسوځي صرف زړه به ژوندی وي. یصیح چغې به وایي ټول وجود به وسوځي زړه به ژوندی وي. ولې که زړه والا مړ کې او زړه والا وسوځي بیا به څه شي؟ بیا خو دې په درد نه پوهېږي که نه. دا ویصیح دې به چغې وایي. پنځمه معنی هغه ضحاک رحمه الله کړی ده او للشوا نزاعتن للشوا معنی غوښه او سرمن به دا ډوکې نه جدا کوي. هېڅ شی به پاتې نشي دا ټول به د انسان دا جهنم خوري. نزاعتن خو دا چې انسان نه دا غوښه وخوري که نه دا به په بیا راځي بدلنام جلودا غیره لیذوق العذاب. شته که نه پنځمه پاره کې انسان دا وجود دا سرمن د کافرانو چې وسوځي غوښې وسوځي نو دا به بیا دوباره جوړېږي بیا به دوباره جوړېږي د هغې نه. نزاعتن رایستون کې د للشوا سرمنو لره تدعو رابلی بدا جهنم منغه څوک ادبره چې شا کړې ده وتولا ومخې اړولې دی. تدعو دا جهنم به ورته آواز کوي. جهنم به څه کوي؟ د جهنمیانو ته آواز کوي. چا ته به آواز کوي؟ من هغه چا ته ادبره چې شا کړې ده وتولا ومخې اړولې دی. ادبر وتولا علماء تقریبا سلور معنی کړي دي. یو ادبر چې شی ګرځولې ده وتولا ومخې اړولې دی. یو سړی د دین نه روان شي نو شاو ګرځي وتولا ومخم ته واړی. دویم ادبار معنی د ادبر زړه سره د دین خبره ته توجه نه کړي
تولا معنا عمل پې نه دی کړی. درېمه معنا ادبرا ګناه کې مشغول شوی دی او تولا د اطاعت نه انکار کړی دی. څلورمه معنا ادبرا عن التوحید وتولى عن القرآن. ادبرا شاکړې دا د الله توحید او یووالي ته او تولى عن القرآن والرسول. دا څلور معنی علماء کړی دي. د قرآن نه مخړولې دي، پیغمبر علیه السلام د سنتو نه مخړولې دي. تدورا بلی بدا جانم منغ سوک ادبرا شاکړې دا وتولى او مخ اړولې دي. وجمع او جمع کړي د مال فاوعان به پلوخي کې خیره او لوخي کې خیره نه خرج کړي د الله په لار کې. مراد تدا ده چې د الله ورکړې شوی مال دا غینه زکات نه ورکړي. باندې پوجي وجمع جمع کړي د مال فاوعان به لوخي کې خیره په بینک کې خیره زکات نه ورکړي، غریب له حق نه ورکوي، نو دغه سړي تبا سکی جهنم به ورته آواز کوي چې راځه زه ستا ځای یما. آیاتونو مقصد دا دی جهنم به ورته وایي راځه راځه نن به ته مال راځې. تدو جهنم به ورته آواز کوي که نه چې مال یې جمع کړی دی او په لوښي کې ایښی دی او خرچ کړی نه دی، زکات یې نه دی ورکړی. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو انسان اوخان دی او که غواګانی دی او که چیلې دی هر قسمه مال له په دې کې زکات دی او دې د دین زکات ورنکې نو قیامت پر ورځ باندې بده لاندې پزمکه باندې او غرزول شي او دا اوخان به د پاسه ګرځي غوبل چې ورته مونږ وایو تخوا غوبل وکنه د خپو لاندې به راولي د خپړې لاندې به راولي او که د غواګانو د میخونه زکات نه ورکړي نو دا غواګانې به په خکرو کې دی وي خپې به پرېږدي دا به پیدا شي راځي چې دی نه زکات نه. زکات دا ګورې پارسه کې دی ښه یو سړي کپړې دي د هغې خپل نصاب نه دغه رنګې کپړې ورسره زیات دي کپړو دکان دی کې هم زکات دی. دغه رنګې د سره غواګانې میخې دي دا اوخان دي دی کې هم زکات دی. د ځمکې هغې ته بیا عشر وایي هغې نه خو زمیندار خبر نه دي. ځمکه چې تا د پاره سوکي که نه نو هغې کې عشر دی هغه هم واجب دی د زکات غوندې. عشر مطلب دا دی چې ستا پې د اوبو خرچه راځي لکه د پټو باندې د اوبو خرچه راځي د نیر خپلې پیسې علي نو شلم حصه به ورکوې. شلم حصه مطلب دا دی چې تا له څوک شل منه غنم وکړو نو څه به کوې یو من به تې ورکوې. صحیح شو دې ته وایي شلم حصه. او که باراني ځمکه وي د کبره د غرونو ځمکه اکثر له باراني خرچه پې د باران لسمه حصه به بیا ورکوې. بیا په شلو منو کې 2 منه راځي پوه شو. او فتاو دام لیکلی دي چې ځمکې نه څه شی راووته ستا او تا ځمکه کې کرلی دي په هغې کې هم ګورې سرې عشر دی. دا خو زمیندار د دې نه یا خبر نه دی یا ځان ناغرضه کړی. فتاو دام لیک په دې شوتل کې هم ګورې عشر دی شوتل کې هم عشر دی باقاعده په دې کې چې دی نو په شلو ګېډو کې شلمه ګېډې ورکوي هغه بیا خپل حساب کوه. وجمع او جمع کړی دی مال فاوعان لوښي کې ایښی دی نو ده ته به جهنم څه کوي اواز کوي. بیا ورته ګورئ یوم تکون السماء کله چې شي به اسمان کالمهلې په شان د ویلې شوې تانبې وتکون الجبال او شي به غرونه کالعهن په شان د رنګینې وړی ولا یسأل حمیم حمیم او پوښتنه به نه کوي یو دوست د بل دوست. یبصرون مخکاره کولی به شي هغوی ته یو بل به ویني. یود المجرم ارمان به کوي مجرم لو یفتدي چې فدیه ورکړي من عذاب یوم اذن د عذاب د دغې ورځې نه ببنیه په خپلو زامنو باندې وصاحبتي او په خپلې ښځې باندې واخیه په خپل ورور باندې وفصیلته التي او په قبیلې خپلې التي هغه تؤویه چې ځای ورکوي د لره ومن او هغه څوک فی الارض چې ځمکه کې جمیعا ټول ثم ینجي یعنی ثم ینجي آیا د ته بیا نجات میلو کړي شي نه کله هرګز داسې نه ده انها لظوا یقینا دا جهنم ګرمه لمبه ده نزاتن راویستونکې ده للشوا سرمنو لره تدعو را بلی بدا جهنم من هغه څوک ادبره چې شا کړې ده وتولوا مخې اړولې دی وجمع او مال یې جمع کړی دی فاوعا او بیا په لوښي کې ایښی دی. یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث.